کله چې جعفر رضی الله تعالی عنہ راغی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې زه نه پیګم چې زه نن د خیبر په دې فتح باندې ډیر خوشاله شم او که د جعفر رضی الله عنه پر اتک باندې ډیر خوشاله شم. اولنی امیر به زید ابن حارثه رضی الله عنه کچې ته دا شهید شو نو دویم نمبر امیر به جعفر رضی الله تعالی عنه او کدیم شهید شو نو دریم به عبد الله ابن رواحه رضی الله عنه. دا یو لاس د دنه پریکو نو دا جنډه په بل لاس کې ونیوله دا بل لاس هم ته پریکو نو جنډې د دوانو دغه په منس کې څنګهلو منس کې ونیوله د سینې سره. الله نبی او فرمایي چې زه جعفر رضی الله عنه په جنت کې نه ما چې د دوانو څنګهلو نه یې رواني دی ولاندې خو پوري رسیدلی. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ملګرو او دغه د صحابه کرامو بعضی مختصر حالات زندگی او دغه بعضی عجیب او زرین اقوال هغه بیانېږي. نو مخکې درس کې د یو صحابي حال منگ بیاناو چې داغه نوم دی جعفر ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه. دا د نبی صلی الله علیه وسلم د ترزوی دی عباس رضی الله تعالی عنه پرورش کړی دی او بیا حبشو ته اولنې هجرت دی خلکو کړی دی دو سره د خپلې بیبینا او سره د نورو ملګرو نه چې دغه ځای پورې د حالات بیان شوي. حبشو کې چې کله یو څه وخت تیر کړ دوی او د دوی صفایي د جعفر رضی الله عنه په خله باندې وشوله د مشرکینو صرف الزاماتو په نه بادشاہ د دوی خصوصي اکرام او انعام شروع او ډیر قدر یې وله وکړو چې دغه وی ژوند کې زموږ ډېرې ښایسته د آرام شپې ورځې وي چې تېرې م کړې. نو د حبشو نه دوی واپس رالل مدینې ته راله. کله چې مدینې ته رال د بدې کال باندې نبی صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام د خیبر فتح وکړله او هغه غنیمتونه راغونډول او تقسیمول یو خوشحالي وه. کله چې جعفر رضی الله تعالی عنہ راغی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې زه نه پیګم چې زه نن د خیبر په دې فتح باندې ډیر خوشاله شم او که د جعفر رضی الله عنه پر اتک باندې ډیر خوشاله شم. ډیر زیات خوشاله شو چې دا خلک رالل د حبشو نه. دلته بیا ژوند تېرېده په دې کې د رومیانو سرګرمۍ او دبدبې لږې ډېرې شوې. نو نبی صلی الله علیه وسلم یو لشکر جرار یو لشکر جوړ کړ مزیدار ښایسته د رومیانو د مقابلې لپاره او تقریبا 3000 کسانو باندې مشتمل او دا یې ولېږل موتا علاقې ته چې غزیه مشهور دی اوس په غزای موتا باندې کتابونو کې هم دا واقعه مشهوره ده. هلته رومیان تقریبا 100,000 فوج راغلی 100,000 او دې سره سره د نږدې قبایلي خلکو هم مدد او نصرت کړی و. نو چې دغه مسره جمع کې نو ډېر خلک لیکن دې لشکر دپاره نبی صلی الله علیه وسلم خپل هدایات ورته بیان کړو
او 3 کسان یې امیران وټاکل 3 کسان امیران اولنی امیر به زید ابن حارثه رضی الله عنه کچې ته دا شهید شو نو دویم نمبر امیر به جعفر رضی الله تعالی عنه او کدیم شهید شو نو دریم به عبدالله ابن رواحه رضی الله عنه نو دا لشکر روان شو او د رومینو مقابله دپاره موتا ته ورسېده اولنی امیر چې کومو زید د ډېره ښایسته بهادري وکړه او د اسلام بیرغ یې لاس کې او هغه وخته پورې وجنګېده چې آخر دا شهید شو نو د دې نه وروسته جعفر رضی الله تعالی عنه دغه جنډه د اسلام لاس کې واخیستله او څه ډېر ښایسته شعرونه یې بعضې وویل او بیا میدان ته ورکوز شو نو سیرت لیکلی چې داسې بهادرۍ سره جنګ دی نوجوان وکړه داسې مقابلې وکړله چې دې کافرو دا یو لاس د ده نه پرې کړ نو ده دا جنډه په دې بل لاس کې ونیوله دا بل لاس یې هم ترې پرې کړ نو جنډې د دواړو د هغو په منځ کې څنګلو منځ کې ونیوله د سینې سره دې نه وروسته یو کافر راغی او ګزار یې وکړو شهید یې نو بیا د هغې نه وروسته دریم نمبر عبدالله ابن رواحه رضی الله عنه قومنده لاس کې واخسته هغه هم جنګېده تر دې چې هغه هم د الله لار کې شهید شو ډېره سخته مقابله په دغه میدان کې شوې ده او الله مؤمنانو ته ډېر عزت او دارنګه کامیابي ور نصیب کړې نبی صلی الله علیه وسلم ته خبر ورکړ الله چې درې واړه امیران او قومندانان دي شهیدان شو نبی صلی الله علیه وسلم ډیر زیات خپش د جعفر رضی الله تعالی عنہ کور ته راغی چې ګوري د جعفر بیبي ده اسماء بنت عمر رضی الله عنها هغې دا کور داسې مزیدار ښایسته کړی صفایان یې کوي او کور ښایسته کوي استقبال کوي چې زما خاوند را روان دی جعفر رضی الله تعالی عنه نبی صلی الله علیه وسلم چې راغی وکت بچو ته هم ښایسته جامې اچولې دي او مزیدار یې پاک کړي دي کور کې هم لګیا ده خدمت کوي نو نبی صلی الله علیه وسلم چې ولیده داسې غمجن شانتي و نو د الله نبی ویلې چې څه شو د جعفر بچی راواله بچی راله او د الله د نبی غېږېله او نبی صلی الله علیه وسلم خپل کړه او د سترګو نه اوښکې لاړې د بیبي وی چې د الله نبی چېرته د دې درېو امیرانو باره کې څه خبر خو دې نه دی اورېدلی څنګه ډېر خفې او سترګو نه دې اوښکې روانې نو هغه وفرمایي چې هغه درې واړه امیران نن ورځ کې شهیدان شو د الله لاره کې دا وس و چې سم یو غم اسماء رضی الله تعالی عنها هم په جړا شوه بچی چې کم داسې په تازګۍ او په خوشحالۍ کې و هغوی چې دغه مور ته وکتل چې خفه ده په هغوی باندې هم د غم اثرات راکاره شو او نبی صلی الله علیه وسلم ویل یا الله ته د جعفر د بچو حفاظت وکړي او یا الله ته د اهل نگهبان شي او دارنګې تی حفاظت کوونکی شي دعاګانې وکړلې وته جعفر رضی الله تعالی عنہ بیبي او اهل ته دا ډېر ګران کار دی ځکه چې هغوی په خوشحالۍ کې دي چې اوس به م خاوند راځي بچي وایي چې اوس به م پلار راځي خبر نه دی چې نبی صلی الله علیه وسلم د اوښکو نه ډکې سترګې او ډک غم سره د دې کور ته راننوته او د غم خبرې وله ورکړه دلته زموږ یو ملګری نو د هغه پلار حج کې شهید شوی د مړ شوی و د مینا کې نو ما ته ملګري وی چې ته لږ پویه چې زه ورلم نو هغوی دا کور صفایانې پایانې کولې وایي پلار هم را روان دی بله ورځ ما داسې بار راویست نو په دې سارک ما چې اوس څنګه ورته ویم خپلوان یې م راغلي مالیه چې یو سړي له دې قرض ورکړی
او بیته وته چې ازما قرض راکا او هغه واخلي نو دا ظلم دی که انصاف دی وای نه دا خو انصاف دی دا هغه حق دی دا هغه شی دی نو مالې صاحب پلار لم الله دا ژوند ورکړی و او الله هغه ژوند واغسته بیته وخې پوره شو نو هغه د خپونه د ځمکه لاړه چې لکه دا کور کې زنانه راغلي او تیارې دي او دا څنګه او داسې د نه منلو خبره ځکه چې روغ جوړ لاړ حج لاو هلته نه خبر راغی एकदम شپه کې مړ شو نو دا ډېر زور یې دوی لم ورکړ د جعفر رضی الله تعالی عنه ښځې وجړل او ډېره زیاته خفه شوه جعفر رضی الله تعالی عنه وی د نبی صلی الله علیه وسلم سره په دې شکل صورت کې ډېر مشابهت لره چې اهل علم لیکلي او څلور پنځه کسان داسې دي چې هغوی د الله د نبي سره مشابهت ډېر یو په هغې کې قسم ابن عباس و د عباس یو زوی و د هغه قسم نوم دی د الله د نبي سره مشابه و دا هم د تره زوی دی دویم د الله د نبي بل یو د تره زوی چې هغه ته وایي ابو سفیان ابو سفیان هم د نبی علیه السلام سره مشابه و او درېیم صاحب ابن عبید په نوم باندې یو دا هم د نبی علیه السلام سره مشابهت لره او څلورم حسن ابن علی د الله د نبی وصیو حسن رضی الله عنه دیم د الله د نبی سره مشابه و او پنځم کسو په دې کې د جعفر رضی الله تعالی عنه نو جعفرم د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مشابهت لرا او د الله نبی خپل کور کې چې اصنعوا لآل جعفر طعاما د جعفر کور له طعام خوراک تیار کړي فإنه آتاهم ما یشغلهم ځکه هغوی ته داسې غم راغلی دی چې د هغې په وجه غریبانان مشغول شوي دي چې اهل علمو دا په هغه ځای کې ذکر کړې ده چې د مړي کور ته د هغه د ګاونډي او د خپلوانو باندې دا حق دی چې هغوی ته خوراک څښاک راوړي داسې نه چې هلته هغه ته مړی پروت دی او دلته ورته وایي شابه غویا لال کا د هغه ډوډۍ ته په تمه دی نه غریب په څه غم او حال کې دی دوه درې ورځې به کار دی چې د هغه کور ته ډوډۍ ښوروا ترکاري راوړی شي او د هغه لږ شانتې د زړه تسلي وشي نو نبي صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې د جعفر رضی الله تعالی عنه کور لا تاسو څه طعام وغیره تیار کړئ نو دا مختصر شي حالات د جعفر رضی الله تعالی عنه ذکر شو چې دا د نبی صلی الله علیه وسلم د ترزیم دی شهید شویم دی او د الله نبی فرمایي چې زه جعفر رضی الله عنه په جنت کې ینم چې د دوانو څنګهلو نه یې روانې دي او لاندې خپو پورې رسېدلي مقصد دا دی چې الله پاک جنت ته داخل کړی دی الله پاک ول جنت ورکړی دلا نو دا یو مختصر شی بعضی حالات د جعفر رضی الله تعالی عنه ذکر شو الله دې منګ او تاسو ته د دې خلکو تابعداري او د دوی هغه صفاتونه په من کې پیدا